د پی ټی ای له طرفه یو اهم پیغام راغلی چې هغه ستاسو د ټول لپاره لازم دی چې ستاسو د ډیجیټل دنیا چابي څه شی دی، ځکه سبا ورځې تاسو ته مشکله چې دا هم جوړېدی شي، ستاسو د بینک اکاؤنٹ چې دی دا هم هیک کیدی شي، ستاسو د واتساپ اکاؤنٹ چې دی دا هم هیک کیدی شي، دغه شانتې که ستاسو نور اکاؤنټونه وي نو دا هم هیک کیدی شي. نو د پی ټی ای له طرفه یو پیغام راغلی دی، هغه پیغام چې دی هغه سره زه شیر کوم. په دې کې لیکلي وایي ستاسو سیم چې دی هغه ستاسو شناخت دی، لکه ستاسو سره چې کم د موبایل نمبر دی نو هغه ستاسو شناخت دی. وایي تاسو دا مه وایئ چې خالي دا یو سیم دی یا یو چپ دی، دا هغه دی. دا تاسو چې دی دا ستاسو د ډیجیټل دنیا چابي ده. ډیجیټل کومه دنیا چې ده د هغې دا چابي ده، لکه ستاسو چې کوم د بینک اکاؤنٹ دی، د ایزي پیسه اکاؤنٹ دی، د واتساپ اکاؤنٹ دی، د فیسبوک اکاؤنٹ دی، د جیمیل اکاؤنٹ دی، نو دا د دې هر سره چابي چې ده هغه یو د موبایل سیم دی. ستاسو د موبایل کوم نمبر چې دی دا د دې هر سره چابي ده. که دا د چا په لاس باندې ورغی نو ستاسو دغه ټول اکاؤنټونه چې دي دا کورولی شي، نو دا ستاسو چابي ده. د دې د محفوظ کولو طریقه چې ده هغه به راته هم د ویډیو په اخره کې چې دی هغه به راته هم ښیم، خو دا ستاسو چابي ده، دا د هغو له طرفه په دې پیغام کې لیکلی شوی دی. نو دلته کې هغو لیکلي دي که دا د یو دوکهباز یو د یو غل په لاس باندې ستاسو دغه سیم چې دی دا ورغلی، نو ستاسو چې کوم اکاؤنټونه دي مثلا د بینک اکاؤنٹ شو یا دغه شانتې ستاسو د واتساپ اکاؤنٹ شو، نو دا بیا محفوظ پاتې نه شو، هغه دغې ته ځان رسولی شي. ستاسو د بینک اکاؤنٹ نه هم روپۍ ایستی شي، ستاسو د واتساپ اکاؤنٹ چې دی دا هم هیک کولی شي، او نور اکاؤنټونه چې دي دا هم ستاسو هیک کولی شي. نو د دې دپاره تاسو له پکار دي چې دا یو کار لازم وکړئ. دا به زیاتر کسانو له ورځي چې دا یو کار دی د دې لپاره چې تاسو خپل شناختی کارت دغه چې دی راواخلئ، د خپل شناختی کارت نمبر، او په هغې باندې چې څومره سیمان رجسټر دي هغه سیمان اول نمبر وګورئ چې زمونږ په سیم باندې زمونږ په شناختی کارت باندې څومره سیمان رجسټر دي او زمونږ په استعمال کې چې دي هغه څومره سیمان دي. نو د هغې لپاره به تاسو ډیجیټل وکړئ چې خپل په میسیجونو په ځای کې چې دی د خپل شناختی کارت نمبر به ولیکئ، ډیشونه میشونه او پکې نه کوئ، او دا به راوالی 668 به ولیکئ، لکه 2 چیګانو او یو 8 چې دی دا به ورولېږئ چې څنګه یو دغه ورولېږلو نو د هغې طرفه به تاسو ته راشي چې ستاسو سره د پلانۍ کمپنۍ چې دی دومره سیمان دي، نو تاسو به وګورئ تاسو چې کم استعمالوئ هغه به پاتې کوئ، او باقي سیمان چې دي هغه به بلاک کوئ. چې هغه بلاک کوئ نو تاسو به د دې خطرې نه چې دی دا به وځئ. خو یو بله طریقه ده که ستاسو نه دا موبایل چې دی دا ورک شي، مثلا دا نه ورک شو یا نه سیم چې دی دا نه وغورځېدو، نو بیا هم هغه کس چې دی ځان رسولی شي. پارټ ټایم تاسو له څه کول پکار دی، پارټ ټایم خو بیا څه نه کېږي، که تاسو دغه شی هغه پارټ ټایم باندې ورغلی تاسو ته پته لګي نو ټایم به پکې تېرېږي. نو د هغې نه مخکې تاسو له یو کار کول پکار دي. یو کار د هغه کار دا دی چې تاسو په خپل دغې سیم باندې چې دی پین ولګوئ. پین یو کوډ ده چې هغه پې تاسو ولګوئ 4 انچې کوډ. نو که هغه له دغه سیم په لاس ورشي یا ستاسو موبایل په لاس ورشي چې څومره هغه پین هغه ته نه معلوم که نه هغه ستاسو سیم او نمبر چې دی نه نشي کولی. نو دې سره به ستاسو د بینک اکاؤنٹ ستاسو اکاؤنټونه چې دي دا به محفوظ خالي موبایل به په لاس ورشي یا به خالي هغه سیم چې دی د هغه په لاس باندې ورشي. که طریقه نه درځي نو زموږ په یوټیوب چینل مظلومیار آفیشل کې چې دا ویډیو هم پرته ده، او په راتلونکي وخت کې په یو بله ویډیو چې ده هغه پې هم جوړوم، نو تاسو هغه ویډیو چې ده هغه کتی شئ.